أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. د دې آیاتونو ترجمه ولکوم او بیا چې د کوم مقصد دپاره ما دا آیاتونه لوستلي دي نو د هغې تذکره به کوم. بېشکه مسلمانان سړي او مسلمانانې ښځې او مؤمنان سړي او مؤمنانې ښځې او د الله او د رسول تابعدار سړي او د الله او د رسول تابعدارې ښځې او رښتینې سړي او رښتینې زنانه او ښځې، صبر کوونکي سړي او صبر کوونکي ښځې، عاجزي کوونکي سړي او عاجزي کوونکي ښځې، صدقې او خیراتونه ورکوونکي سړي او صدقې ورکوونکي او خیراتونه کوونکي ښځې، روجي نیونکي سړي او روجي نیونکي ښځې، او د خپل شرم حفاظت کوونکي سړي او د خپل حیا حفاظت کوونکي ښځې، او هغه سړي چې الله تعالی ډېر یادوي او هغه زنانه چې الله تعالی ډېر یادوي. اعد الله لهم مغفره، الله تعالی دې له بخښنه تیاره کړې ده، بخي به ګناهونه به معاف کوي، و اجرا عظیما او ډېر لوی ثواب او ډېره لویه بدله یې وله تیار کړې ده. چا لویه بدله ده په حقیقت کې د الله په نزد. دا سورة الاحزاب ده او دې نه مخکې د زنانو سره متعلقه بحثونه دي او رستم دي. د سورة احزاب کې خو د دوو غزاګانو ذکر دی او د یو د نبی علیہ السلام د سیرت د یو اهم واقعې ذکر دی. یو غزوه احزاب یا غزوه خندق چې کله د مکې مشرکان او د هغه غسان او د هغه بهر طرفونو چې د جزیرة العرب پر سرحد باندې کوم خلک اوسېده او د روم د حکومت باجګزارو هغې ته نږدې چې کوم غټ غټ قبایل اوسېده او په هغې باندې د هغوی اثراتو، نو دا ټول خلک راجمع شوي او په مدینه منوره باندې حمله وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ په مشوره باندې په هغه طرفونو کې کندې وکنلې، خندق یې وکنستو چې د کم طرف نه د فوجونو د راتلو خطره وه. نو هغې خو په دې خبره کې بلد نه و دا چې کوم خلک په مدینه باندې حمله آورو. ای چې راله او د ژمي موسم و، لږو ورځو په خیال راغلي و چې ویې کتل نو هلته خو خندق و. بهرحال د هغې تفصیل خو مخکې روژه کې بیان شوی هم دی او مخکې تاسو ته مولانا صاحب هم بیان کړی، بار بار ترجمه کې او بیا هم بیانېږي. هغوی ناکام واپس شو، الله تعالی په خپل یو غیبي لښکر هم مسلط کو او ناکام و نامراد واپس لاړ. په دې موقع باندې چې کوم یهودیان په مدینه منوره کې اوسېده، د مدینې منورې نه دې قبلې طرف ته، هلته قبله داسې ده، نو هغه بنو قریظه یو غټه قبیله وه. هغوی بدعهدي وکړه، مخالفت یې وکړو، بېوفایي وکړه. میثاق مدینه چې د هغې تذکره بار بار شوې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته تشریف راوړو، نو یو میثاق او یو معاهده او یو اګریمنټ ساین کړو د دې خلکو سره
پای کې دا بنو قریظه شاملو دا یهودیان او هغه کې تقریبا د 40 لګبګ 45 46 دفعاتو پای کې یو دفعه دا و چې په مدینه منوره باندې د بار نه حمله کېده نو د مدینه ټول باشندگان به د هغې دفاع کړي که مونږ چې ته په چا حمله کوله نو بیا د خلکو خپله خوښه ده مونږ سره ځي که نه ځي مؤمنان خو به ځي خو یهودیان ځي او که نه ځي دا د دوی خوښه ده خو چې د بار نه حمله کېږي نو د خپل وطن د خپلې خاورې دفاع خو به کوو او په شریکه کوو نو دوی د دې وعدې مخالفت وکړو چې کله په مدینه باندې حمله وشوه نو په ځای د دې چې دوی د نبي علیه السلام سره ودرېدلي وي او د مدینې دفاع یې کړي وي نو دوی دغه یهودیان دغه مشرکانو سره ملاو شو او بیا الله تعالی جبریل علیه السلام راولېږه او نبی علیه السلام ته یې ویل چې د خدای پیغمبره تا خو د جنگ جامې واچولې ویستې ما خو لا د جنگ جامې ویستې نه دي نو نبی علیه السلام ورته ویل چې چېرته به ځو وی چې بنو قریظه وته هلته د هغې محاصره وکړه او آخر کار فیصله په دې وشوه حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه باندې هغې وی فیصله به وکړو نبی علیه السلام به ما ته هم فیصله منظوره او بیا قرآن مجید د هغې تایید وکړو چې د دوی تمام جنگی مردان چې کوم دي جنگی سړي چې هغه د جنگ قابل او بالغ دي نو دا به قتل شي او د دې ښځې او ماشومان او مالونه او باغونه او کورونه دا ټول هر څه به د مسلمانانو ته په غنیمت کې ملاو شي نو ځینې روایاتو کې 450 راځي ځینې روایاتو کې 750 پورې راځي تعداد نو به هر حال دا خلک ووجلی شو یو کور کې بند کړو یو کس به رایستو وجوبه بیا د دې چې کوم ښځې او کوم ماشومان د مسلمانانو په قسمت کې ورسېده تقسیم کې نو نبی علیه الصلاة والسلام دا مناسب ونه ګڼله چې دا دومره تعداد کې دا زنانه او دا ماشومان چې دا د دې دا سړي وجلي شوي دي دا دلته یي ځکه دې نه بس مسله جوړه شي نو دا ټول په شریکه باندې شام کې یو علاقه کې یو میله وه هغې میلې ته یې ولېږل او هغه میله کې یې خرڅ کړو او په هغې میلې کې د هغې چې کوم قیمت دوی ته میلاو شو په هغه قیمت باندې زغرې او تورې او د جنگ سامان واغست چې آینده جنگ دپاره به دا پکارېږي او داسې د مدینه منوره اوسګاره دغلته کې د دې بنو قریظه دا محاصره چې جاري وه نو دې محاصرې په دې دوران کې الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته یو حکم وکړو هغه حکم یې ورته دا وکړو چې حضرت زینب بنت جحش چې ده چې د نبی علیه الصلاة والسلام د ترور لور ده وایي چې دې سره ته نکاح وکړه ځکه دا د مخکې نه د نبی علیه الصلاة والسلام په وینا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ولدا ورکړې وه د نبی علیه السلام په وینا باندې دا اغستې وه حضرت زید رضی الله تعالی عنه او دې نکاح کې هم د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حکمت مقصد و هغه دا چې د یو غټ خاندان ښځه ده او هغه د یو غلام ته په نکاح باندې ورکولی کېږي چې دا اونچ نیچ په معاشره کې چې دا د خاندانونو په وجه باندې دا لوړوالی اوچتوالی دی چې دا لوړوالی اوچتوالی هوار شي بس ټول د آدم علیه الصلاة والسلام اولاد دی او د خاندانونو د لوړوالي او د غټوالي سوا د تعارف نه بل څه مقصد نشته بهر حال هغه حضرت زید رضی الله تعالی عنه او د هغې په منځ کې هغه هم آهنګي پیدا نه شوه هر څه وجه چې وه داسې کله کله د یو خاندان خلک یو هم آهنګي پیدا نه شي او کله د نو جدا جدا خاندانونو خلک یو هم آهنګي پیدا شي دا خو فطري خبره ده طبیعي خبره ده د مزاجونو خبره ده دې کې یوازې د خاندان دخل خو نه دی لیکن نور هم مسلې شته نو بهرحال هغه چې ونه شو نو حضرت زید رضی الله تعالی عنه به بار بار راتو نبی علیه الصلاة والسلام ته به ویل چې زه دا ښځه طلاقوم بس دې سره زما ګزاره نه کړي نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې دا مه طلاقوه ځکه چې دې نه مخکې یو آیت راغلی و چې د هغې تذکره هم دلته راغلې ده او مخکې د دې نه نورو صورتونو کې هم د هغې تذکره شوې ده چې وما جعل ادعیاءکم ابناءکم دا تاسو چې ورته په خوله باندې زامن وایه دا ستاسو زامن نه دي په یورپ کې هم دا طریقه ده زمونږ په وطن کې هم دا نورو ځایونو کې هم دا چې خلک ورته وایي ځان له بچی اډاپټ کو پردی بچی ځان له بچی متبنا ورته وایي دا په عربو کې عامه طریقه وه
نو دا حضرت زید رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غزړې طریقې مطابق ځان لزوی نیولې ځکه چې د نبی علیہ السلام سره ډېره زیاته وفا کړې وه او وفا یې دا کړې وه چې دی خو خپل ماماګانو کره تللی و او د هغې په قبیله باندې چا حمله وکړله او دی پکې گرفتار کو او بیا په میله کې خرڅ کو غلام شو او خرڅېده آخرکار مکې معظمې ته راوستی شو د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها یو رشته دار دی هغه واغسته هغه حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته ورکو حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورکو او ډېر داسې تابعدار ماشوم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا پیغمبر شوی نو چې د پلار او مور ورپسې ګرځېده او راله پسې او چې دلته مکه معظمه کې چا وله پته ورکړې وه چې ستاسو بچی دلته دی نو پلار او ترې ورپسې راله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې دا زمونږ یو هلک دی تا سره او که د خوښې څومره پیسې غواړې مونږ به یې درله درکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا او دغه هلک خو ما سره دی او زه به یې راوغواړم نو که ستاسو سره په خپله خوښه ته نو زه بغیر پیسو نه تاسو سره پرېږدم او که په خپله خوښه نه ته نو بیا به ګورې په زور زه د خپلې خوا نه څوک نه لیږم هغې ورته ویل دا خو تا د انصاف نه هم ډېره زیاته اوچته خبره وکړه یو بچی به دا د پلار سره او د تره سره نه ځي او چې بیا ځینو ته په خپله خوښه پرېږدي او پیسې هم نه هلې دا خو ته ډېر زیات ډېر عادل انسان یې ته ډېر زیات د اخلاقو په اوچته مرتبه یې دومره اخلاق خو مونږ په نورو خلکو کې نه دي لیدلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته آواز وکړو حضرت زید راغی وی دا پېژنې وی او پېژنم وی دا مې پلار ماشوم خو پوهېدو وی دا بل پېژنې وی او دا هم پېژنم دا مې تره دی وی دا پسې راغلی دی او وایي چې مونږ سره لاړ شه او تا او ستا خوښه او د دې پلار او تره دې خوښه چې بوځې نو ځه هغه پلار ته وایي چې بابا ته مې پلار یې او دا بل مې تره دی او دا ټول او مور او پلار هر څه مې ډېر خوښ دي خو زه د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم نبي صلی الله علیه وسلم لا پیغمبر شوی نه و محمد صلی الله علیه وسلم د خوا نه نه ځم نو هغې ورته ویل ته غلامي اخلې او ازادي پرېږدې هغه وی بس ما داسې غلامي مونته ده چې ازادي مزادي مې نه ده پکار نبي علیه الصلوۃ والسلام ته ډېر زیات خوشحاله شو او هغې هم خوشحاله شو چې زه بس بچی دی چې کوم ځای کې ته خوشحاله یې بس مونږ هم خوشحاله یو نو نبي علیه الصلوۃ والسلام مسجد حرام ته راغی او هلته اعلان وکړو وی دا زید چې دی دته به پس د دې نه زید ابن حارثه نه وایه د ده د پلار حارثه نوم وی زید ابن حارثه به ورته نه وایه دته به پس د دې نه زید ابن محمد وایه بس دا زما بچی شو بس زید ابن محمد باندې خلکو پېژندو بیا نو ده دا لوري دله دا ترور لوري دله ورکړې وه دې حضرت زید رضی الله تعالی عنه له ورکړې وه بیا چې ده طلاق کړه نو الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل چې دا به اوس ته په نکاح باندې علي بلکې ما تعالی په نکاح درکړه یعنی حضرت زینب رضی الله تعالی عنها چې د ده بیبي وه او د الله تعالی په وینا باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی په نکاح کړه نو د دې په دې ځمکه نکاح نه دی تړلی شوی چې قرآن وایي فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها مونږ تاله په نکاح درکړو دې وجې نه د نبي علیہ الصلوۃ والسلام چې کومې بیبیانې وې نو په هغې کې به داسې په منځ کې به دا ګپې شپې به لګېدې په خپل منځ کې داسې ډلې به پکې وې نو یو پکې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ډله وه او یو پکې د دې حضرت زینب رضی الله تعالی عنها ډله وه دا ځینې به په چا پسې وې او دا نورې به په چا پسې وې نو دې دواړه به یو بل سره چې ګپ لګو نو یو بل ته به دا وې په دې به فخر کوو لکه نن سبا مونږ او تاسو زمونږ او ستاسو د کورونو زنانه په جامو په کالو په یو څه په بل څه په دې څیزونو باندې فخر کوي هغې به په دې باندې فخر کوو چې الله تعالی سره زما څومره مرتبه ده نو حضرت زینب رضی الله تعالی عنها به ورته وایي چې د الله تعالی سره زما دومره مرتبه ده چې زما نکاح په اسمان کې تړلی شوې ده ستاسو نکاحونه خو دلته په ځمکه تړلي شوي دي او زما نکاح الله تعالی تړلی ده دا څوک شته چې د هغه نکاح الله تعالی تړلی نو دا خبره خو ټیک وه د دې جواب خو چا سره نه و نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها به ورته وایي چې زما هم د الله تعالی سره دا مرتبه ده چې زما په صفایه کې الله تعالی آیاتونه رالیږلي چې په ما باندې الزام ولګېده نو الله تعالی زما صفایي وکړه چې الله د چا صفایي وکړي نو بیا پکې څه دي د ټولې دنیا د انسانان د صفایي وکړي د دې د صفایه او د الله تعالی د صفایه په منځ کې خو ډېر بې فرق نو دا یو قسم لا هغه به کې نوک جونګ چې ورته ته ویلی شي چې دا خبرې به کېدې او دې کې په خپله مسلمانانو ته یو سبق دی چې د فخر دپاره چې بیا کوم ټکی وي نو بیا دا نه وي چې زما رنګ ستا نه ښایسته دی زما باډي ستا نه ښه ده زما رونه ستا نه ډېر دي زما پلار ستا نه غټ ستا د پلار نه غټ دی
زما کالي ستانه ډېر دي، زما جامې ستانه ډېرې دي، زه خبرې ستانه ډېرې کولی شم. نه دا وجه به نه وه، وجه به دا وه چې د خدای سره زما مرتبه ډېره ده او دا د فخر خبره ده. واما بنعمت ربک فحدث، چې الله در باندې کوم نعمت وکړي نو خلکو ته بیان کړه چې الله تعالی به ما دا احسان کړی دی. الله تعالی چې په چا احسان وکړي نو الله تعالی پرې خوشحالېږي چې هغه بیان کړي، نه پټې نه کړي ځان. دا خبرې په دې صورتونو کې ډېرې زیات. بیا په دې باندې اعتراضونه شروع شو، بیا دغه اعتراضونو جوابونه شروع شو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیبي وه، هغې د نبي علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو. ام سلمه رضی الله تعالی عنها، ام سلمه رضی الله تعالی عنها داسې وه چې د هغې خاوند ابو سلمه رضی الله تعالی عنه په احد کې شهید شوی، احد کې شهید شوی او د هغې یو زوی مو عمر نومې و. نو دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح پیغام ولېږه. دا ډېره زیاته هوښیاره زنانه وه، ډېره زیاته هوښیاره. نو چې نکاح پیغام ورته نبي علیه الصلاة والسلام ولېږو نو دې ورته واپس جواب ولېږو چې د خدای پیغمبره نکاح خو ستا په نکاح کې راتلل خو ډېره لویه خبره ده او د ما دپاره ډېره د فخر خبره ده، خو په ما کې دوه نقصانات دي. نو هغه مسلې به بیا ته جوړېږي وروستو. ډېره زیاته هوښیاره وه. نو نبي علیه الصلاة والسلام یې څه مسلې به جوړېږي، څه نقصانات دي؟ و یو خو په ما کې غیرت ډېر زیات دی. مطلب یې دا دی چې هغه نورې بیبیانې هم دي او هسې نه چې زه پسې خبره باندې په غیرت کې راشم او بیا مسله جوړه شي چېرته. نو دا په ما کې غیرت لږ ډېر زیات دی. دویمه خبره دا ده چې زما خو بچیم دي، ماشوم مې دی، نو هغه چې ستا په کور کې راشي نو هغه ته به د آدابو چل معلوم وي، نه به یې معلوم، نه به شور کوي، یا به منډې وایي، یا به بې ځایه څیزونه به غواړي، څه به کوي څه به کوي. نو د خپل پیدایشي پلار چې کوم دی د چا بچی هغه نه چې غواړي او یا هلته څه مسله، نو هلته دونه غټه خبره نه را پیدا کېږي. خو ستاسو د کور او ستاسو د مجلس چې کوم آداب دي د پیغمبر مقام دی، نو د پیغمبر نو هسې نه چې د دې ماشوم د وجې نه څه بېادبي وشي، څه مسله را پیدا شي، نو هسې نه چې بیا دې ماشوم ته هم مسله وي، ما ته هم مسله وي. دا خو ډېره غټه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ستا چې دا د کوم غیرت خبره وکړه نو زه به د الله تعالی نه دعا وغواړم چې هغه کوم زیاتي او کوم بې ضرورته غیرت دی چې د نه خدای لري، نو دا به زه دعا وغواړم د الله پاک. هغه مرحله اسانه شوه. دویمه مسله دا ده چې ستا کوم بچی دی نو دا زما بچی دی او زه به دته د خپل بچي په نظر ګورم. نو ګوره په دې جمله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسله حل کړه چې ستا خو دا خیال دی چې دا د بل پلار بچی دی، نو ته به ورته د خپل بچي په شانتې ونه ګورې. نبي علیه السلام ویل نه، زه به ورته د خپل بچي په شانتې وګورم. او همدغه وجه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ځان سره په ډوډۍ کېنو. بعض روایاتو کې راځي یو ځل حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته ګوري او د دې ماشوم په دې پوزه کې داسې کله ماشومانو کې پوزه راوځي، کڼې مڼې راوځي. نو نبي علیه الصلاة والسلام خپله کپړه راواغسته او په هغې باندې دله دا پوزه کړه. څنګه چې سړی خپل بچي له د پردي بچي نه خو د خلکو کرکه کېږي، خپل بچي نه خو د چا کرکه نه کېږي. نو نبي علیه الصلاة والسلام په خپله کپړه باندې هغه له پوزه پاکه کړه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته بالکل حیرانه وه چې دا ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره د لوی والي نه دومره عظیم انسان چې جبریل علیه الصلاة والسلام په دروازه کې په تابعدار ودرېږي او د اسمانونو دروازې ورته کلاویږي او په اسمانونو کې تذکرې کېږي او هغه یو ماشوم له په خپله کپړه باندې پوزه پاکه او بیا په خپل ځان سره بیا په ډوډۍ کېنو. نو هغه به د ډوډۍ آداب، نو داسې نه چې ښځو ته به ویلې وی چې ما خو ته د ماشوم ته چل ښایه که نه چې د ډوډۍ طریقې څنګه دي، داسې نه وی. هغه ماشوم چې په ډوډۍ کې په کاسه کې په پلیټ کې په تالي کې بیا داسې لاس وو، داسې کله به هغه ځای نه راغسته کله به هغه ځای نه راغسته ماشوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې یا بنیه بچیه سم الله، چې ډوډۍ خورې نو د الله نوم وکل بیمینک او په ښی لاس خوره، وکل مما یلیک او چې تا ته کومه نږدې هغه خوره. پوره دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچو د تعلیم او د تربیت د دې یو ډېر لوی مثال قایم او دا قسمه خبرې د ډوډۍ د آداب دي دا خو نن سبا غټو سړو ته نه معلوم، خلکو ته ښیي. دا ماشومانو ته ښودل غواړي، دا د پلار ذمه داري ده، دا د مور ذمه داري ده چې دا په کور کې خلکو ته وښيي. دا تربیت دی او په دې باندې زه لږ ډېره خبره هم کوم. نو دې ام سلمه رضی الله تعالی عنها یو ځل د نبي علیه السلام نه تپوس او دا په دې زمانه کې دا تپوسونه کېږي کله کله پرې موږ له غوسه هم راځي، دا غوسه پرې راتلل نه دي پکار. هغه تپوس یې دا وکړو چې د خدای پیغمبره په دې قرآن مجید کې همیشه د سړو تذکره راځي، د سړو په مخه ضمیرونه پکې ټول د مذکر دي، ضمیرونه نه دي، ضمیرونه دا ضمیرونه خو ټول د مذکر دي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، امنو ضمیر د مذکر دی، لهم ضمیر د مذکر دی. دا خو ټولې خبرې چې
د سړو سړو دپاره پکې راځي. نو موږ دا ښځې خو هم مسلمانان یو، موږ هم ایماندار یو، او په موږ باندې چې الله تعالی کومه فریضه او کومه ذمهداري هغه په موږ باندې اچولې ده، نو موږ هغه هم پوره کوو. نو زموږ پکې تذکره نه کېږي او د سړو پکې په مخه نوم راځي، د سړو نوم پکې په مخه راځي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش چې خاموش شو، نو الله تعالی دا وحی راولېږه چې دا کوم آیاتونه تا ته ما تلاوت کړه. په دې کې لس صفتونه بیان کړي دي چې هغې کې د سړو تذکره هم کړې ده او د ښځو تذکره هم کړې ده. د سړو تذکره هم کړې ده، اول د سړو ان المسلمین والمسلمات، مسلمانان سړي، مسلمانان ښځې، مؤمنان سړي، مؤمنان ښځې، تابعدار سړي، تابعدار ښځې. اعد الله لهم، د آخره پورې اعد الله لهم مغفرة واجرا عظیما، الله تعالی ولا بخنه هم تیاره کړې ده او اجر یې موږ له تیاره کړی. دې څه مطلب شو؟ دې مطلب دا شو چې ګوره یو خې د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د هغه زړه خیال وساته، د هغې زړه یې وساته چې هغې وایي چې د سړو خبرې پکې راځي او د ښځو پکې نه راځي، نو د ښځو دپاره یې پکې ټولې خبرې د سړو یې هم وکړې، پکې د ښځو یې ورسره هم وکړې، چې نه دی که دا فرق نشته، د الله تعالی د طرف نه په اجر کې څه فرق نشته. دویمه دا خبره وکړه چې څنګه چې د اجر فرق نشته، داسې د عقایدو په باره کې، داسې د اخلاقي کردار په باره کې څنګه کردار چې سړو له پکار دی، همدقسې کردار ښځو له پکار دی. څنګه چې ذمهدارۍ د سړو دي، همداسې ذمهدارۍ د ښځو هم دي. پاتې شو دا خبره چې د دې تذکرې ورته صراحتاً ونه کړه چې دا د ښځو تذکرې بار بار ولې نه کېږي. نو په دې باندې ام سلمه رضی الله تعالی عنها هم پوهېده او په دې باندې نبي علیه الصلاة والسلام هم پوهېدو، په دې صحابه کرام هم پوهېدل. اسی تاسو نن لږ سوچ وکئ، د ابتدا نه الله تعالی د آدم علیه الصلاة والسلام د تخلیق ذکر کړی دی چې وإذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه، ستا رب ملائکو ته ووایي زه په ځمکه کې خلیفه پیدا کړم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، ته به داسې کس پیدا کړې چې هغه فساد کوي، یعنې د هغه اولاد به فساد کوي او وینې به تویوي. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، نه نه خیر کوي ښکته وایي دلته ما سره اوچت جزاک نه نه. نو موږ خو تسبیحات وایو او ته دوی پیدا کړ. قال انی اعلم ما لا تعلمون، الله تعالی ورته وایي زه پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. آدم بابا یې پیدا کړ، آدم علیه الصلاة والسلام یې پیدا کړ. بیا د آدم علیه السلام د پیدا کولو نه مخکې چې هغې کې لا سا نه واچولې، نو الله تعالی ملایکو ته ټولو ته ووایي او شیطان ته یې مې ووایي چې کله زه دې پیدا کړم او دکې سا واچوم، فاذا سویته ونفخت فیه من روحي فقعوا له ساجدین، چې کله مې برابر کو او سا مې پکې واچوله، نو سیده به ورته سجده کوئ. نو دې ټولو سجده وکړه ملایکو او ابلیس سجده ونه کړه، نو ابلیس د جنت نه ویستو. اوس دې نه بعد الله تعالی بیا حضرت حوا پیدا کړه، دغه وخته پورې حضرت حوا نه ده پیدا کړه. اوس د حضرت حوا ابې د پیدا کېدو طریقه څنګه پیدا کړه؟ نو قرآن مجید د هغې دپاره وایي لکه د سورة النساء په دې اول کې وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذي خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے انسانانو د الله نه ویریږئ، هغه رب نه ویریږئ چې تاسو یې د یو تن نه پیدا کړي او د هغه نه د هغه بیبي هم پیدا کړې ده. وخلق منها زوجها، او د دغه آدم نه د هغه بیبي هم پیدا کړې ده. اوس د آدم علیه الصلاة والسلام نه بیبي څنګه پیدا کړه؟ نو دا قرآن د دې تذکره نه ده کړې چې څنګه یې پیدا کړه. ګوره د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدایش هغه پراسس، هغه طریقه موږ ته ویلې ده چې خلقه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. خلقو عیسی علیه الصلاة والسلام ته خدای ویلو ځکه چې دا بغیر د پلار نه پیدا دی. نو الله تعالی ورته وایي چې دا خو چې بغیر د پلار نه پیدا دی، نو خو آدم علیه الصلاة والسلام د پلار او مور د دواړو بغیر پیدا دی. نو هلته د هغه ټولې تذکرې طریقې تذکره وکړه چې خلقه من تراب، الله تعالی د خاور نه پیدا کړ، ثم قال له کن فیکون، بیا ورته وایي اوس موجود شو، نو موجود شو.
مطلب دا دی چې اول د خاورو نه پیدا کړ. بیا په حدیثو کې پوره تذکرې راغلي دي چې الله تعالی د ځمکې نه خاوره راواغسته. د هغې هم پوره تفصیلات دي، په ټول تفصیلات خو نه وایم، زما خو نور مقاصد دي، دا به بیا په خپله موقع کې د دې ټولې ځمکې نه خاوره سره، توره، کلکه، نرمه، دا ټول ځمکې نه آدم ته آدم ولې وایي؟ د آدم مطلب څه دی؟ لأنه خلق من ادیم الارض، دا د ځمکې د پاسه خاورې نه پیدا دی، د ځمکې نه. او د انسان بنیادي رنګ چې کوم دی هغه د غنم رنګی رنګ دی، اصل رسنګ رنګ وایي. د آدم یو وجه دام، بله وجه دام دی چې د اصل رنګ غنم رنګی و. دا چې بیا انسانان څه تور شو څه تک سپین شو، نو دا تک سپین دی د یورپ د موسم سپین کړو چې هلته واوره نشته، دغه نشته، نور نشته، نو نور پې نه لګېدو چمړه سپینه شوه. او چې په چا نور ډېر زیات لګېدو، هلته لو ډېر زیات و، تپ ډېر زیات و، نو هغه یې تور کړو. چې کوم پرې معتدله کې دي نو هغه په معتدله کې هغه به همدغه غنم رنګي پاتې شو. نو دا ځمکې نه دا خاوره راواغسته او دې نه پیدا کړو. بیا چې پیدا یې کړو نو دا به داسې پروت و، او دا شیطان او دا خلق به دې خوا کې تېرېدو، ملایک به هم تېرېدو، شیطان به هم تېرېدو. او حدیثو کې دا راغلي دي چې دا شیطان به په دې خوا داسې تېرېدو چې ده ته به پته ولګېده چې دلته خو خوله هم جوړه کړې ده، خوله خو پکې شته. دې مطلب دا دی چې دلته خېټه کې جوف اجوف دی، دلته خېټه کې خېټه هم معده هم پکې دننه ده. نو ده ورته وایي چې ښه دې نه معلومېږي داسې چې ته به خو څه خورې څکې او څه کارونه مارونه به هم کوې او دا خېټه خو به ډکول هم غواړي. وایي ځکه خیر زه به تا نو د اول نه ورته پړه کې وه چې زه به تا په دې طریقه باندې خطا کوم، ګمراه کوم به دی او د خدای د لارې نه به دې اړوم. خو دا خبرې لا کړې نه وې نو په جنت کې اوسېدو. ګوره الله تعالی تر هغه پورې دی د جنت نه ایستو چې څوک پورې خبرې کړې نه وې، حالانکې پړه کې وې، بیا پکې روح واچو. دا ټولې خبرې، لیکن د حضرت حوا ابی د پیدایش چې کومه خبره ده د هغې په باره کې دونه تفصیلات نشته چې نشته دی. نو د عامو خلکو رایې دا ده، چې دا حضرت حوا ابی چې ده دا د آدم علیه السلام د دې ګسې پختې نه پیدا ده. حدیث کې دا راغلی دي چې ان المرأة خلقت من ضلع ان استمتعت بها وبها عوج وان تريد وان تذهب تقيمها كسرتها. ښځه چې دا د پختې نه پیدا ده یا د پختې په شان پیدا ده، که ته د دې ښځې نه فایده اخلې نو کوږوالی به پکې، او که ته نیغې نو پختې نیغېږي نه، ماته به کړي. وکسرها طلاقها، بس بیا به یې پرېږدې نو بس ځي به طلاقه به کړي. په یو بل حدیث کې دا راغلی دي چې د ښځې دا کوږوالی چې کوم دی، کوږوالی دا د دې په دې اوچت طرف کې دی. د دې مطلب دا دی چې د دې په دې خوله کې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې بیبیانو کې یو ځل داسې خبره وشوه، چا نبي علیه السلام ته ووایي چې ګوره، بلکې بعض روایاتو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څه خبره وکړه نبي علیه السلام ته. خبره په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بده ولګېده. نو بعض روایاتو کې خو دا راځي د مرۍ نه یې ونیوله یا وله څپېړه ورکړه. په ډېرو موقعو کې داسې راغلي دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لګېدلی دی، د نبي علیه السلام بیبي حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها هم د مرۍ نه نیولې ده، او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لګېدلی دی، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د مرۍ نه نیولې ده. وایي تاسو نبي علیه السلام ولې تنګوئ؟ او بیا نبي علیه السلام ته دواړه خلاصې کړي هم دي. په یو موقع باندې حضرت ابوبکر صدیق لګېدلی دی، نبي علیه السلام وده دی، په یو سفر کې را روان دي، او د دې نه هار رک شوی دی، دوه ځله د دې نه هار رک شوی. یو ځل خو چې ته رک شو هغه واقعه وشوه چې دا وروسته پاتې شوه، د افک هغه واقعه وشوه. بل ځل هم ته هار رک، ټوله شپه پسې خلک ګرځېده او هار نه پیدا کېده، او د سفر وخت راغی. نو دا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ناسته ده، او نبي علیه السلام په دې ځای باندې سر یې ښودی دی، نو وده شوی دی. او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه له غوسه په دې ورغلې ده چې خلک بار خبرې کوي چې د دې حضرت عایشې د هار د وجې نه ټوله قافله وروسته پاتې شوه، اوبه هم نشته چې اودس وکړو، تیمم حکم لا راغلی نه و، اوبه نشته. اوس به خلک څه کوي؟ دا د مانځه ټیم دی، ټول خلک لګیا دي. ظاهره خبره ده چې ګڼه ګوره خو خلک خبرې کوي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبرې واورېده نو غوسه وله ورله چې دا خو زما د لور چې راغی نو په دې تشه کې ولې ګزار وکړ. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي سمه یې ودردولم، خو هلته خوځېدی ځکه نه شوم چې نبي علیه السلام مې په ورون باندې سر یې ښودی او ما چې نبي علیه السلام آرام کوي را ایښ نه شي، وایي غټ تکلیف یې راله راکړ. نو دا خو به خلکو کوله، لونه به یې هم والې و، نقصې خو به وي.
نو دا قسمه خبرې به حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ کې نو دا خبرې به راتلې. خبره مې کوم ځای کې پورې کوله ده، څه خبره مې کوله؟ وایي د ګسې پختې نه پیدا ده او د دې پختې کې اوچت ځای چې کوم دی کوږ ځای څه دی؟ وان اعوج شیء فی الضلع اعلاه. وایي په دې پختې کې د ټولو نه اوچته حصه چې کومه ده که نه هغه کږه ده. مطلب دا دی نو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې نبی علیه الصلوۃ والسلام دغه ته وایي حضرت ابو صدیق ته وایي دا تشې خبرې کوي د دې په زړه کې څه نه وي. وایي په خولې خبرې کوي کږې خولې خبرې رسي خو داسې د خولې دا خبرې د دې داسې دلیل مه ګڼه چې د دې ګنې په زړه کې هم داسې ده. زړه کې داسې خبره نه وي خو بس په خولې کې یو خبره او د دوی خولې طریقه هم دغه ده چې دا کوي دا خوله کابو کوي نه دا وایي او چا ته بیا وایي نو خاوند ته وایي زوی ته نه وایي رور ته نه وایي پلار ته نه وایي بچي ته نه وایي خو خاوند ته وایي. نو د دې وجې نه د خاوند دپاره دا خبره کړې ده، د خاوند په سیاق و سباق کې دا خبره ورته کړې ده. تاسو په دې خبره پوهېږئ؟ د دې نه خلکو دا معلومه کړه چې دا د پختې نه پیدا ده. بیا چې وایي څنګه ته پیدا ده؟ بس خو آدم علیه السلام وایي وده په جنت کې به وده و که به نه و؟ د دې نه نه خبر چې جنت کې به خوبي که به نه وروسته خو به پکې نه خو په اول کې پکې نه و دی وایي و به پکې وایي داسې وده و به تخونه پیدا. دې مطلب دا دی دا خبره داسې معما ده. د مولانا مودودي رحمت الله علیه رای دا ده چې خبره داسې نه ده او زما هم د دغې رای سره اتفاق دی ځکه ما ته د دلیل په بنیاد باندې دا خبره درسته ښکاري. هغه دا وایي چې چېرته په یو حدیث کې دا نه دي راغلي چې حضرت حوا د آدم علیه السلام د پختې نه پیدا ده. حدیث چې ته څومره ووایې ما ټول را جمع کړي دي هغه ټولو حدیثو کې صرف دا جمله ده چې ښځه د پختې نه پیدا ده. دا هم نه دي ویلي چې د سړي د پختې نه پیدا. دا په حدیث کې نشته. په حدیث کې صرف دا راغلی دي چې ان المرأة خلقت من ضلع. یو حدیث ما ته داسې نه دی معلوم چې په هغې کې دا ویلي دي چې ان حوا خلقت من ضلع آدم چې حضرت حوا د آدم علیه السلام د پختې نه پیدا ده، بلکې دا ویلي دي چې ان المرأة خلقت من ضلع او من ضلع رجل هم نه دي ویلي چې ښځه د سړي د پختې نه پیدا ده. دا د سړي پختې پکې خلکو نه ځانه جوړه کړې ده. دا په حدیث کې شته چې ښځه د اوس د پختې نه پیدا څه مطلب دی؟ نو قرآن مجید چې تاسو بیا وایې نو دا من چې دی که نه من دا او په بعضې احادیثو کې پکې د تشبیه لفظ هم راغلی دی مثل ضلع کضلع. نو مطلب دا دی چې ښځه د پختې په شان ته پیدا ده. زما د دې خبرې مطلب دا دی چې که ستا د دې نورو خلکو سره اتفاق کې ورته وایې چې یاره د آدم بابا د پختې نه پیدا ده نو دلیل به راوړې حدیث به راته راپیدا داسې به راته نه وایې چې صرف په پخوانو کتابونو کې لیکلي دي. دلیل به راوړې د مولانا د خبرې دلیل شته خو د نورو خلکو چونکې اکثریت دی دا ویلي زه په دې کې بحث نه کوم چې کومه زیاته ټیک ده او کومه ټیک ده. ما ته خپله رایې ویله زما د مولانا د خبرې سره خو خبره دا ده چې دا شی پټ دی نو دا خبره پټه ده نو د دې څه مطلب دی؟ زما یو رایې ده. زه د مدرسې د علماو ته او د طلباو ته چې پکې درس کوم زه پکې ورته بیا دا وایم زه په دې قرآن مجید کې دوه قسمه آیتونه دي. یو ته محکمات وایي بل ته متشابهات وایي. محکمات او محکمات دا نه مې چې په ډاګه ښکاره واضح. متشابهات دې ته وایي چې په هغې کې پته نه لګي چې دا مطلب به وي که دا مطلب به وي. نو د هغې مطلب به هغسې الي چې هغه کوم د محکماتو مطلب دی. هغه به چې کوم متشابهات دي که نه هو الذي انزل الیکم آیات انزل الكتاب منه آیات محکمات وهن ام الكتاب واخر متشابهات هن ام الكتاب. محکمات چې دي دا ام الكتاب دي. دې ته به دا باقي آیاتونه راګرځې. زه وایم چې په دې کائناتو کې څه څیزونه متشابهات دي او څه محکمات دي. څه خبرې په دې کائناتو کې داسې کېږي چې هغه په ډاګه موږ پرې پوهېږو چې داسې خبرې دي. څه کائناتو کې داسې خبرې کېږي چې موږ پرې نه پوهېږو. والله اعلم دغه شانې دا انسانانو کې دا نر او ښځه دي. دا نر چې دی د ده د پیدایش خبره هم ښکاره ده د ده هغه میدان کار هم ښکاره دی د ده دا ټولې خبرې واضحې دي. ښځې چې کومې دي نو د هغې د پیدایش خبره معما ده. دا داسې متشابهاتو نه ده. دا ښځه د متشابهاتو نه ده. متشابهات د اوسه پورې چا حل کړي نه دي. د ښځې مسله هم د اوسه پورې چا حل کړې نه ده په صحیح معنو کې. لکه
علامه اقبال تم دا مو وی ښځه چا ونه پیژنده، کله وی ښځې سړی ونه پیژنده، کله وی سړي ښځه ونه پیژنده. لکه د اوسه پورې دا خبره نشي ده، یا خو به د الله او د الله د رسول د تعلیماتو مطابق ژوند تیرې، نو بس دومره به پوهېږي چې بس الله او رسول وایي چې داسې ده نو داسې ده. اخوا به پوره پوهېدل چې کوم دي که نه دا ډېر ګران، دا خبره ډېره زیاته ګرانه ده چې اخوا به ته پوره د اخره حده پورې پوه شوې. د دې وجې نه چې دا خبره د متشابهاتو نه ده، نو د دنیا ډېرو فلسفیانو، د دنیا ډېرو خلکو په دې کې مختلفې خبرې کړي. چا خبره یو طرف ته راخ کړې ده، چا بل طرف ته راخ کړې ده. د اسلام خپل یو مزاج دی. د اسلام مزاج دا دی چې اسلام چې دی هغه د سړي دا خبره خو په ښکاره او په ډاګه کوي. سړي خبره خو په ډاګه کوي. زنانو د خبرې له څنګه چې د زنانو دپاره د اسلام په نظر کې پرده ده، نو داسې د زنانو د خبرې له هم پرده ورکړې ده. پرده یې ورکړې. دا تپوسونه بار بار کېږي. ما نه خو ډېر خلک تپوسونه کوي چې یاره جي دا د زنانو بل ورځ یو سیمینار را روان دی، ما ته پکې ویلي ته به راځې، یو یونیورسټۍ کې دی. په هغې کې سوال دا دی، دې باندې بحث روان دی چې په دې باندې به خبره کول غواړي، په دې به خبره کول غواړي چې د مدینې د ریاست یا د یو بل اسلامي ریاست په تشکیل کې د ښځې څه کردار دی. تاسو په خبره پوهېږئ د ښځې په دې کې څه کردار؟ مطلب څه دی د دې خبرې؟ مطلب د دې خبرې دا دی چې زه ته راته دا ووایه چې آخر ریاست قایمول یا یو بهترین نظام په وطن کې راوستل دا خو یو اهم کار دی، او چې اهم کار دی نو نیمه آبادي د انسانانو او د مسلمانانو هغه د زنانو ده، او ظاهره خبره ده چې زنانو پکې یو کردار پکار دی. نو ته راته ووایه چې په دې مطلب یې څه شو؟ مطلب یې دا دی چې ته دا ووایه چې دا سړي چې څنګه د کردار ادا کوي د ریاست په دې تعمیر کې یا په دې تشکیل کې، د هغې په جوړولو کې یا د هغې په تعمیر کې یا د هغې په ډیولپمنټ او د هغې په ترقۍ کې، نو پکار ده چې ښځې هم پکې کردار ادا کړي. دا خو یو مثبته خبره ده، یو مثبته خبره ده. زه تاسو ته دا ویل غواړم، هغه تفصیلات اوس په دې وخت کې نه، خو د ډېرو اوږدو خبرو دي، هغې خبرې اوږدې دي، خو زه تاسو ته یو څو اصول ویم که تاسو په سنجیدګۍ سره دا خبره واورئ. هغه اصولو ته کردار دوه قسمه کردار دوه قسمه یو شی، یو سړی یا یو کس چې په یو معامله کې کردار ادا کوي، نو کردار دوه قسمه ادا کېږي. کردار ډایرکټ هم ادا کېږي او انډایرکټ هم ادا کېږي. ولې انډایرکټ کردار ته کردار نه وایي، همیشه دپاره به ډایرکټ کردار ته کردار وایي. څومره جګړې کېږي په دې جګړو کې د خلکو کردار وي، د چا ډایرکټ وي د چا انډایرکټ وي. خیال مې مونږ چې ماشومانو، تاسو هم چې ماشومانو وراني به هم کړي که نه، مونږ چې ماشومانو چې دوو کسانو به جګړه کوله، موږ ورته نوکونه ګرول، جنګه تود شو، نوکونه به هم ورته ګرول، باندې په دې جنګ تودېږي. نو دا هم کردار دی، دا هم کردار دی. د هغه قسم کردار دی چې دواړه یو بل له په کبړو ورغلي دي یا یو بل له سوک سپېړه کوي، د هغه سړي پکې کردار دی چې هغه ورته نوکونه ګروي. خو د چا کردار ډایرکټ دی، د چا کردار انډایرکټ دی. داسې د دنیا کې چې دا کوم جنګونه کېږي، تاسو ته پته د جنګ عظیم اول او جنګ عظیم دوم باندې چې تاسو تفسیرې وکړئ، دې کې به د چا کردار راشي، هغه شاته پټ ناسي. د مدینه منوره کې چې د اوس او خزرج به جنګېده، د یهودیان به ورته پټ ناسو، دوی به پکې کردار و، یو به په یو طریقه بل په بله طریقه. نو ډایرکټ کردار او انډایرکټ کردار، پټ کردار او ښکاره کردار. زما دا خیال دی چې د ډایرکټ کردار نه انډایرکټ کردار چې کوم دی که نه، دا ډېر زیات طاقتوري، ډېر زیات مؤثري، ډېر زیات مؤثري. ته اوس ګورئ که نه، زمونږ په دې وجود کې، زمونږ په دې پاتې کېدو کې، زما په دې ناسته پاسته کې او په دې کې د ډوډۍ او د اوبو هم کردار دی چې دا ډایرکټ کردار دی یو قسم ده. خو د دې نه علاوه په دې کې نور هم کردار دی. دا انسانان چې ژوندي دي، دا چې ګرځي، دا چې سیستم روان دی، دا چې ورځ او شپه روانه ده، دا چې موسمونه بدلیږي، دا څه د دې ټول کردارونه چې څومره دي نو هغه ډایرکټ دي، که په دې کې انډایرکټ او په دې کې خفیه کردارونه هم شته. خفیه کردارونه پکې شته. په روغو کې دا خلک چې روغې کوي، په دې روغو کې هم کردارونه دي. یاره دا انساني اکایي خاندان چې دی، په دې خاندان کې هم کردارونه دي. دا خاندان چې جوړېږي نو د هلک او د جینۍ نکاح وشي، نو دا د هلک او د جینۍ دا نکاح چې دی دا ډایرکټ کردار شو. یو وایي ما درکړه او بل وایي ما قبوله کړه. خو آیا دا درکړه او قبوله کړه بس ټکي صرف دغه دي که د دې نه مخکې څه ډېر لوی کردار پاتې شوی دی، ډېر لوی تګ راتګ شوی دی. یاره چا به پکې مینتونه کړي، چا به تپوسونه کړي، چا به په هغې کې ویلي چې نه کوو، چا به وایي چې کوو، چا به وایي چې دا یې وجه ده، چا به وایي چې دغه وجې نه کوو. دې کې ډېر اوږدې اوږدې قصې دي په دې کې. نو
بعض ځایونو کې کردارونه ډایرکټي بالواسطه نه بلا واسطه بعض کې انډایرکټي بالواسطه کرداري کله نمایا کرداري کله پټ کرداري ځینې کردارونه پټ دي بلکې زه وایم چې دا هغه پټ کردار ډېر زیات اهمیت بیا راته دا وایم ګوره دا ګل چې مونږ بوی کو دا ګل مونږ د ګل صفت کوو یاره جي ګل دی تاسو په ایمان ووایئ که د دې ګل چې د کومې څانګې نه راټوکېدلی دی دې څانګې ته چې اوبه نه وی میلاو شوي دې څانګې چې جرړې په دې ځمکه کې کلکې نه وی دې ته د چا اوبه نه وی ورکړي دې ته د چا سره نه وی اچولي نو دې ګل کې هغه خوشبويي نه راتله دې ګل کې یا دا غنم او یا دا دانه چې دا مونږ او تاسو خورو په دې کې چې دا خوشبويي ده دې له خو چا سره ورکړي دې له چا اوبه ورکړي دې جرړې دي جرړې دننه داسې دا ستا آبادي ده نو په ظاهر خو تا دا دیوال ښکاري دا دیوال ډېر ښایسته دی خو د دې دیوال نه د هغه بنیاد کردار ډېر زیات دی چې دا دیوال په کوم بنیاد ولاړ دی ښکاري نه اوس که هر څوک وایي چې زما کردار د نمایایي زما کردار د ډارکي زما کردار د راښکارۍ نو دې مطلب دا دی چې کومې خښتې مونږ د جومات دپاره راجمع کړو نو هره خښته به وایي چې زه خو په بنیاد کې نه سملم زه خو به په داسې ځای کې کېنم چې ما ته خلک را روان شي او مخامخ په ما باندې نظر ولګي نو بس زه خو نو بیا به دا دیوال جوړ شي بیا به ابادي جوړه شي چې هر خښته دا وي او هر د سیمټو بوجه دا وي او هر د کنکریټ او هر ګټه دا وي چې زه به ګوره ښکاره یم نو هله به زما کردار دی دنیا یې نه زما دا کردار دی زما تعریف کوي خلک چې ورته پته چې دغه دی مخامخ وګوره دا دیوال د ده نه جوړ دی نو بیا به دا دیوال چېرته هم جوړ نه شي دا به هله جوړېږي چې څه خلک دې ته تیار شي چې او زما کردار به په بنیاد کې ابه ښکاره نه وي ابه ډایرکټ نه وي خو بنیادي کردار به هغه نو دا ضروري ده چې د زنانه کردار د ډایرکټي او هغه د نمایایي دویمه خبره زه تاسو ته دا کوم چې دا فطرت هم یو شی دی فطرت الله تعالی فطري طور باندې د انسانانو څه کردارونه مقرر کړي دي فطرت سړي له څه کردار ورکړی مخکې هم تاسو ته یو ځل ما په روژه کې غالبا دا خبره کړې وه خو ټول خلکو به د روژې هغه نه خلک تپوس کوي یو لیست جوړ دا چې خلکو له ټریننګ ورکوي که نه چې یاره سړي مر څه کولی شي ښځې نو د یو لیست ولګي یو چارټ ورته داسې جوړ د پاسه ولیکي سړی میل او فیمیل سړی او ښځه بیا ورته لاندې ولیکي سړی څه کولی شي سبق ویلی شي ښځه سبق نه شي ویلی او جي ویلی شي سړی ډرایوري کولی شي ښځه ډرایوري کولی شي او جي کولی شي سړی ډاکټر جوړېدی شي ښځه ډاکټر نه شي جوړېدی یاره جي ولې نه شي جوړېدی سړی انجینیر جوړېدی شي ښځه انجینیر نه شي جوړېدی او جي جوړېدی شي سړی پایلټ جوړېدی شي ښځه پایلټ نه شي جوړېدی او جي جوړېدی شي نو سړی ساینټسټ جوړېدی شي ښځه ساینټسټ نه شي جوړېدی او جي جوړېدی شي ته ما ته دا ووایه چې کوم نو ما ته هغه زموږ یو افسر ملګری دی اوس خو ریټایر شو نو ما ته وایي داسې راته ووایي نو مې تا ورته څه وایي خبره وایي ما له خو جواب هر څه وایي چې څنګه سړي کولی شي وایي داسې ښځې هم کولی شي وایي چې ته وایې نو تا به څه کړي ما وایي چې زه وایي نو ما خبره دونه اوږدوله نه ما لنډه به ویلې وایي څنګه ما به هم لیکلې وایي چې سړی او ښځه بیا به مې د ښځې په باره کې لیکلې وی لاندې چې ښځه بچي راوړی شي بیا به مې تپوس کړی وی سړي بچي راوړی شي بس خراړې او د یو ډز سره راړې خبره ختمه وه سړي بچي راوړی شي نه جي بس پته ولګېده چې د سړو د ښځو فرق دی سوال یوازې دا نه دی چې سړی کم کار کولی شي ښځه کار کولی شي که نه شي کولی سوال دا هم دی چې ښځې کم کار کولی شي هغه سړي کولی شي چې ښځه د بچو راوړو نه انکار وکړي نو سړي به بچي راوړي بچي راوړل پرېږده د بچو تربیت تاسو زه دا چیلنج کوم دا خبره په دې وطن کې وګورئ او په مغرب کې وګورئ هغه مغرب چې هغه ښځه د بچو د راوړو نه منکره کړې ده هلته هم چې کوم بچي که نه نو هغې وایي چې یاره د بچي د کم از کم د پرایمرۍ د حده پورې اوس ستا په دې سکولونو کې هم ته وګوره د ټولو خلکو رجحان هم دغه دی په دې پرایویټ سکولونو کې هم دغه رجحان دی وایي یاره د پرایمرۍ پورې خو ماشومانو له صرف ښځه پکار ده ویل ته خو سړي ته ضرورت نشته وایي ښځې ډېر زیات ښه تربیت نو چې ته دا منې خدای دې پوه که چې ته دا منې چې د ښځې تربیت د ماشوم تربیت د ټولو نه زیات ښځه کولی شي نو بیا ته ښځه د دې کار نه ولې اخوا دېخوا کوې دا کار چې دا کوم زنانه کولی شي دا نارینه نشي کولی نو دا هغه فطري تقسیم دی فطري تقسیم دی یو خو ما تا ته دا مخکینۍ خبره وکړه هم په ذهن کې یاده ساته دویمه مې ته دا وکړه چې یو فطري تقسیم دی چې الله تعالی کړی دی دا هغه تقسیم که ته مخالفت شروع کړې نو یو به ناکامه مې او بل به د هغې نتایج ډېر زیات خراب وي ګوره د فطري تقسیم او د فطري نتیجې او د فطري لارې چې کوم هغې کې ته رکاوټ پیدا کوي او ان نیچرل کارونه کوي غیر فطري کارونه کوي نو د سړي نه به ښځه جوړه نه کوي او د ښځې نه به سړی جوړ نه کوي
یا لکه ته چې د ښځې نه سړي جوړی نو سړي لږ دي او که د سړي نه ښځې جوړی نو ښځې لږې دي. نو دا چې کوم دا اوریجنل سړي دي نو په دې اکتفا ولې نه کوې چې دروغجن د ښځې نه په دروغجنه طریقه سړي جوړی او دا اوریجنل ښځې دي نو دا ټیک دي که نه. نو ته د سړو نه دروغجن ښځې ولې جوړی؟ دا ښځې پوره دي که نه. خامخا هغه ښځې نه چې ته ډېر زیات سړی جوړ کړې هغه د اخره حده پورې نه سړی کېږي او د سړي نه چې ته خامخا ښځه جوړی نو هغه د اخره پورې نه ښځه کېږي. نو دا غیر نیچرل او غیر فطري کارونه ته ولې کوې؟ او بیا د دې نتایج بیا یوازې دا نه چې عملا خراب دي بلکې د دې نتایج اخلاقا هم بربادي ده. اخلاقا هم د دې نتایج بربادي ده. څلورمه خبره په ذهن کې دا کېنوه چې اسلام یوازې مادي نظام قایل نه دی، اسلام د اخلاقي نظام اسلام په نظم باندې د اخلاقیاتو ډېر لوی رول دی. لہذا دا قسمه خبرې چې خلک کوي نو د دې هغه بیماري کتل غواړي. دې کې بیماري دا ده چې دی د ښځې ډایرکټ کردار غواړي او اسلام د ښځې انډایرکټ کردار غواړي. دی د ښځې نمایان کردار غواړي، اسلام د ښځې کردار غواړي خو هغه خفیه غواړي. او خفیه کردار او نمایان کردار دواړه کردارونه دي. خو په دې کې د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو په باره کې چې ویلي یو زنانه وه یو ماشوم یې په غېږ کې نیولی او بل یې داسې ځان سره ګوتې نه نیولی و. نبي علیه صلات وسلام چې ولیده نو ورته یې ویل چې بلکل دا ښځې بلکل جنتیانې دي، دا بلکل جنتیانې دي. لو کنه یصلینا که مونځونه یې کولی، که مونځونه یې کولی که نه دا بلکل جنتیانې دي. په یو بل حدیث کې نبي علیه صلات وسلام وفرمایل چې المرأة اذا صلت خمسها، ښځه چې کله پنځه مونځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي او اطاعت بعلها او د خپل خاون خبره مني واحسنت فرجها او د خپل حیا حفاظت کوي نو فلتدخل من ای ابواب الجنه شاءت، نو د جنت ته دروازې دي چې په کومه ورځي دي کوي. ورته ذمہداري ورته راکمې کړې. د دې ذمہداري په کور کې، د دې ذمہداري د بچو سمبالښه، د دې ذمہداري د بچو تربیت په دې باندې ان شاء الله لږ نور تفصیلی خبره بیان کوو. خدا مې نن ډېره زیاته ضروري وګڼله چې دا مقدمه ستاسو په ذهن کې کښېنم. واخر دعوانا الحمدلله.